که خدای مې ستا ارمان پوره کړ. 5 روژې به ثوابي درله نیومه. راپاڅېدمه 1 بجه ده. خوب نور نه راته په ایمانداره که نور خوب راته بس دغه خوب و. هسې اوړېدم راوړېدم لکه د مار. راشه بس دا پاڅېدل د هر څه نښې دي. راپاڅېدمه بهر راووتم او تک سور نور دی، تک سور نور دی، تک سور. هسې هم راوتي یو. نو چې راوتي دا نماز به ورته پړ شي کو بیا به ځو. نو راځئ تکبیر الله سره مونځ وکړو او راووتو. په دې تکبیر الله څه ډېر زوروالي او رالو باغ ته شاته ګورو چې بوټو کې څه شته که نشته دی. او بله خبره نن 15مه روژه ده ګورې. هسې نه ستاسو یېرې زه دا تاسو ته بار بار صرف یادوم داسې چې اختر له لکه ځان له څه وکړې. ماشاءالله ماشاءالله. دا واړه بیا د پښتنو واړه په خدای توبه خدای توبه که یو څیز پکې هم پرېږدي. دا بوټي دي په دې کې دا خرماړی دي نورې 3 بوټي د خرماړو دي نور خو خیر پرېږدوه. که په دې کې یو دانه هم کور ته تللی شي دا ټول سرکاري. ستا په پښتنو خپلو ماشومانو ته وګورئ بس دغه حال د ټولو. ورور راته غوسه دی ته کار له نه یې راپاڅېدلې. دې روژې ته وګوره دې پرشونو ته وګوره. پوهېږې پوهېږې دلایل دي د قرآن نه دي ته تاسو دلایل کې دي چې دلایل کې نو ته وایي لو کټ لو کټ. हाय मैं दरख्त में हूँ मैं परिंदा हूँ. That's called शातूतो. माशाल्लाह माशाल्लाह. हाय मैं किधर हूँ तुम देखो. दगा اوس به تاسو وایئ چې دا رور چېرته روان دی. بیټونه دي راسره او روژې میاشت ده 15مه روژه ده او 1-2 کسان لیوني شوي دي. یو ملګري راته ټلیفون وکړي بیټونه راواخله او هغې یو بل سره چلن دی چې سر به ګنجې کو په یو ور کې به چکه واما که ومې وواله نو بس مطلب داسې غونده څه چلنج یو بل سره ایښې که چکه مې وواله نو سر به ګنجې کوم او که دې ونه واله وی بیټ راوړه د 2 مې راواغستې هم د هارډ بال هم د ټیپ بال چې په هر یو باندې کوي. نو راځئ چې ځو ښه. پیچھے 3 पागल هلته نو بیټونه ووړلو او خپله پټ شو. عثمان ورته ناست و سایم پټ شو کور پروت و او یې نه راوځي. ای تالا روژې دا مازدیګرینې او دا ماښامي دې پسې بیا انسان ډېر سخت خفهیي. بیا دا خوراکونه او دا مزې چېرته وي. د لمونځ ټایم دی راځئ چې مونځ وکړو. په یاز وي دا نننۍ روژه نه ده وي زما داسې روژه خوښوي وي چې سړی پکې تود یې تود. شکر الحمدلله وشو. اوس ځو ځان ته پیکیج کوو. دا هم یو لوی مصیبت دی که نه. دې بعضې دوکاندار ته انتظار کولو او د ده نه سودا کول دا ځان له په مخ څپېړی ورکوي. مې لګي نه او زه مې ځان له د وریجو څه چل کوم که ځان له مې لږې وریجې پخې کړې. دغه
دا ګور زما فرېر دی زه شرمېږم دې به پاتې کېږي په پنجاب کې دا پکې لا بل سره ګل بوی کسه د محبت دې سره اظهار وکړه 1 2 3 4 په څلورو کورونو کې په یو کې روجي نشته تاسو راولېږئ که نه بس پرې د وړه مې څښاره دم شاړې ته ښه وړو سره به کرکټ وکړم ماشاءالله ګوره زموږ کلی ښکلی دی ښه تا خو منډې وهي که جابر کاکا راغی سرمن به دې وباسي ښه بازوګو بچیا په پټو کې ولا منډې وهي را به دې کاږي ته څه خره دې وې تا دې بازوګو والا کار خراب کړی دی ورته ځکه چې پرون یو ماشوم راټینګ کړی و په شنو لښتو یې داسې ووهو که نه چې بیا د زما مشر ورور خلاص کسې کوکار یې ترې لکه فوترې وباسل او دی به راځي و هغه عاجز له په فصل کې منډې وهي راځي به هغه عاجز له په فصل کې منډې وهي دا بابا سید محمود بابا او هغه بابا حکیم خان بابا د ډېر بچپن ملګري دي ګیرې سپینې شوې تقریبا توبه خدای توبه خو ګناهګارېږم پرې نه ووایې په چند مې سال عمر به یي اکه شان لا ملګري اوس اوس خو د غیرې دي هغه د غیرې نه دي په مات لاس دې ګیم کې دا خو د لپاره دغه وای 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 د شا غاړې ما ته چاته کشکش ناري شو ما یې څوک راغی شاټ ته کېنه لکه سکندره خبره دې ماشو تا خوښه خدای ته په ما راله ته به ډېرې دواګانې کوو ټیم پوره دی انشاءالله په نیکسټ واک کې به ملاویږو الله په امان